بسم الله الرحمن الرحيم. وحد الفعل كلمة تدل على معنى في نفسها دلالة مقترنة بزمان ذلك المعنى. وحد الفعل او تعریف د فعل هغه دادی چې کلمه دا یو کلمه ده فعل تدل على معنى في نفسها او دا دلالت کوي په خپل معنا باندې مستقلا. دلالتا مقترنه دا سه دلالت کوي چې دا پیوسوي به زمان ذالک المعنى د دغه معنا زمانی سره، یعنی دغه کوم کار چې په کومه زمانه کې واقع شوی دی نو دغه کار معنا ورکي چې دا کار شوی دی او هغه زمانه وسره خي په کومه زمانه کې چې دا کار شوی دی او دا کار هغه سره مقترن او پیوست دی. کضرب یضرب اضرب، لکه ضرب نو ضرب دا په یو معنا دلالت کوي چې هغه معنا د ضرب ده او دغه د ضرب معنا چې دا نو دا مقترن او پیوست ده د زمانه ماضی سره. یضربو دغه شان په دغه ضرب معنا دلالت کوي او دغه ضرب مقترن او پیوست دی د حال یا د استقبال سره. او دغه شان اضرب کې هم د ضرب معنا ده او هغه مقترن ده د یو زمانه سره. مصنف رحمت الله علیه د دین مخ کې د اسم تعریف ذکر کو او د هغه علامات ذکر کړل او دا غینه چې فارغ شو نو اوسه شروع وکړه په تعریف د فعل کې او د فعل تعریف داسې وکړه چې فعل دا هغه کلمه ده چې په خپل معنا باندې انفرادي تور باندې دلالت کوي، مستقلاً په دلالت کوي بغیر د بلې کلمې د یو ځای کېدو نه، دا په خپل معنا دلالت کوي او دغه معنا د فعل چې دی نو دا په دریو زمانو کې یو زمانه سره دا پیوست وي او د دې تعلق وي. لکه څنګه چې هر یو تعریف دا په جنس او فصل باندې دا مشتمل وي نو دغه سي د فعل تعریف هم په جنس او فصول باندې مشتمل دی او په تعریف د فعل کې دا کلمتون چې دی نو دا جنس دی او دا کلمتون معرف تم شامل دی چې فعل دی او غیر معرف تم شامل دی چې هغه اسم او حرف دی. تدل علی معنی فی نفسها دا اول فصل دی او دې سره د تعریف د فعل نه حرف خارج شو او اسم پکې اسم موجود دی او حرف ته ځکه خارج شو چې حرف په معنا فی نفسها باندې دلالت نه کوي، مستقلاً په خپل معنا دلالت نه کوي. او دلالتا مقترنه بزمان ذلك المعنى دا دویم فصل دی او دې سره د تعریف د فعل نه اسم خارج شو ځکه اسم مستقلاً په خپل معنا دلالت کوي خو په هغه کې د یو زمانی سره تعلق نه وي د هغه معنا او دلته کې دی وی چې دلالتا مقترنه بزمان ذلك المعنى د دې معنا به یو زمانی سره هم تعلقي. په دې اعتبار سره تعریف د فعل دا جامع وګرځي د خپل ټول افراد لره او مانع شو د دخول لغیر. د دې عبارت ترکیب داسې دی چې حد مضاف دی، الفعل مضاف الیه دی، مضاف سره د مضاف الیه نه مبتدا، کلمه موصوف دی، تدل فعل دی، پدې کې هي ضمیر دی، غیر فاعل دی، علی حرف جر معنی موصوف فی نفسها جار مجرور متعلق د ثابتن، دا صفت موصوف سره د صفت نه، دا مجرور جار سره د مجرور نه، دا متعلق د تدل. دلالتن موصوف دی، مقترنتن اسم فاعل دی، پدې کې هي ضمیر دی، غیر فاعل دی، با حرف جر دی او زمان دا مضاف دی، ذالک اسم اشاره موصوف دی، المعنى مشار الیه صفت دی، موصوف سره د صفت نه مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه، مجرور جار سره د مجرور نه، متعلق د مقترنتن
اسم فاعل د خپل فاعل او متعلق سره صفت، موصوف سره د صفتنا مفعول مطلق د تدل فعل. تدل فعل سره د خپل فاعل مفعول مطلق او متعلق سره دا صفت شو د کلمتون. موصوف سره د خپل صفتنا خبر د مبتدا محذوف چې هغه هي ضمیر دی. مبتدا سره خبر نه جمله اسمیه خبریه دا بیا خبر شو د حد الفعل مبتدا لپاره. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه شو. او دا چې کوم عبارت دی نو د دې نحوی اجرا وداسې کو چې حد او الفعل او کلمتن او نفس دلالتن او مقترنتن او زمان دی کې هر یو چې دی نو دا مفرد منصرف صحیح دی. حالت رفعی ضمه سره دی، حالت نسبی فتحه سره دی او حالت جریه کسره سره دی. حد دو دا د مبتدا کېدو په وجه باندې مرفوع دی او رفع ضمه د دال سره ده. الفعل دا د مضاف الیه کېدو په وجه مجرور دی او جر کسره د لام سره دی. کلمتون د خبر کېدو په وجه مرفوع دی او رفع ضمه د تا سره ده او نفس د فی حرف جر په وجه مجرور دی، جر کسره د سین سره دی. دلالتن د مفعول مطلق کېدو په وجه باندې منصوب دی او نصب فتحې د تا سره دی. مقترنتن د مفعول مطلق صفت دی په دې وجه منصوب دی او د دې نصب فتحې د تا سره دی. معنا اسم مقصور دی، حالت رفعی تقدیر د ضمه سره، حالت نسبی تقدیر د فتحې سره او حالت جری تقدیر د کسره سره دی. او د علا حرف جر په وجه باندې مجرور دی او جر کسری تقدیری سره دی. علا حرف جر دی، فی حرف جر دی، ها ضمیر دی، ذالک اسم اشاره، کاف حرف جر دی، دا ټول مبنی دی. ضرب فعل ماضی دی، اضرب فعل امر حاضر معروف دی، دا مبنی دی. تدل او یضربو دا فعل مضارع مفرد صحیح غیر مخاطبه ده. حالت رفعی ضمه سره، حالت نسبی فتحه سره او حالت جزمی سکون د لام کلمه سره دی. تدل دا عوامل ناصبه او جازمه خالی دی، په دی وجه دا مرفوع دی او رفع دی ضمه د لام سره ده. او یضربو کې اعراب دا حکایی دی او دا مرفوع ده او رفع دی ضمه د با سره ده. وعلامته ان يصح الاخبار به لا عنه. مصنف رحمت الله علیه فارغ شو د تعریف د فعل نه، نو شروع وکړه په علاماتو د فعل کې. وی فرمایل چې علامت د فعل دا دی ان يصح الاخبار به، چې د فعل په ذریعہ باندې خبر ورکول دا ټیکيږي، لا عنه، او د فعل په باره کې د خبر ورکول دا نه ټیکيږي. یعنی دا فعل چې دی نو دا مخبر به، مسند به، محکوم به او خبر جوړې دي شي، دا درسته ده. لیکن مخبر عنه نشي جوړې دي، محکوم علیه نشي جوړې دي، مسند الیه نشي جوړې. او دا غي وجه سره نو دا غي وجه دا ده چې دا فعل چې دی نو دا عرض دی. عرض مطلب څه دی؟ دا قائم بالغیر دی. او قائم بالغیر اعراض چې دی نو دا صرف مخبر به جوړې دي شي، مخبر عنه دا نشي جوړې. نحوی اجرا داسې ده چې دا علامتو او الاخبار دی کې ار یو چې دی دا مفرد منصرف صحیح دی، حالت رفعی ضمه سره دی، حالت نسبی فتحه سره دی، حالت جری کسره سره دی. او علامتو د مبتدا کېدو په وجه مرفوع دی او رفع دی ضمه د تا سره ده. او الاخبار دا د فاعل کېدو په وجه مرفوع دی او رفع دی ضمه د را سره ده. او هو ضمیر ان ناسبه با حرف جر او لا حرف عطف او عن حرف جر دا ټول مبنی دی. یصح فعل مضارع مفرد صحیح غیر مخاطبه ده، حالت رفعی ضمه سره، حالت نسبی فتحه سره او حالت جزمیه سکون د لام سره دی. او دلته کې د ان ناسبه په وجه باندې یصح دا فعل مضارع منصوب ده او علامت د نصب پدې کې فتحه ده. ودخول قد والسين والسوف والجزم. او علامت د فعل دخول د قد دی چې پدې به قد داخليږي، دا علامت د فعل دی. والسين او پدې باندې وسین داخليږي، لکه قد ضرب سین به داخليږي، سيضرب، سوف به داخليږي، لکه سوف يضرب، او پدې به جزم راځي، لکه لم يضرب.
د قد داخليدل چې دینو دا علامت د فعل په دی وجه دی چې دا قد راضی د پاره د تحقیق په ماضی کې او راضی د پاره د تقلیل په مضارع کې او دا تحقیق او تقلیل دواړه دا موندلی شي په فعل کې نو په دی وجه باندې دا قد معنا خاص شو د فعل سره نو دا قد لفظ هم دا خاص شو د فعل سره او سین او سوف دا علامت د فعل دی په دی وجه باندې چې دا سین چې دی نو دا د مستقبل قریب معنا ورکي او سوف دا د مستقبل بعید معنا ورکي او مستقبل قریب او مستقبل بعید دا دواړه د فعل سره خاص دي یعنی د سین او سوف معنی د فعل سره خاص دي نو الفاظ د دې هم د فعل سره خاص شو او دا علامات د فعل وګرځیدل او جزم چې دی نو دا په آخر کې راتلل دا علامت د فعل دی او دا غي وجه سره دا غي وجه دا چې دا جزم چې دی نو دا اثر دی د حرف جزم او حروف جازمه دا خاص دی فعل پوری نو دا غي چې کوم اثر دی یعنی جزم دا هم خاص شو د فعل پوری او دا من فعل پوری ځکه خاص کو چې دا مؤثر بغیر د اثر نه پاتې نشي یعنی مؤثر موجود دی او اثر اونکی داسې خو کې دی نشي په دی وجه چې دا جزم د حروف جازمه اثر دی چې حروف جازمه خاص دی فعل پوری نو جزم علامت د فعل وګرځي په دې عبارت کې دخول او السین او الجزم دې کې اړیو چې دینو دا مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی ضمه سره دی حالت نسبی فتحه سره دی او حالت جری کسره سره دی او دخول چې دینو دا په الاخبار باندې عطف دی په دی وجه دا مرفوع دی او رفع دی ضمه د لام سره ده او السین دا د مضاف الیه کېدو په وجه مجرور دی او جر د کسره د نون سره دی او الجزم دا د مضاف الیه کېدو په وجه مجرور دی او جر د کسره د میم سره دی او قد حرف دی او سوف حرف دی او دا مبنی دی والتصریف الى الماضی والمضارع والتصریف الى الماضی والمضارع او گردان د دې فعل ماضی ته او مضارع ته یعنی دا کله ماضی راځي او کله مضارع راځي او دا تصریف او اوریدل ماضی او مضارع ته دام علامت د فعل یعنی یو کلمه ده هغه کله ماضی شي او کله مضارع شي دا علامت د فعل دی ځکه ماضی او مضارع دا دلالت کوي په زمانه باندې او زمانه نی مگر په فعل کې نو ماضی او مضارع ته اوریدل هم دا علامت د فعل وګرځي پدې ده کې و حرف عطف دی مبنی دی او التصریف او المضارع دا دواړه چې دي نو دای کې اریو دا مفرد منصرف صحیح دی او حالت رفعی په ضمه سره دی حالت نسبی فتحه سره دی حالت جری کسره سره دی او التصریف دا عطف دی په دخول او عطف دی په الاخبار فاعل دی نو دا معطوف چې دی دا هم مرفوع وګرځي د دې رفع ضمه د فا سره د التصریف او المضارعی دا عطف دی په الماضی باندې هغه مدخول د اله حرف جر دی په دی وجه باندې المضارعی دا هم مجرور شو جر دی کسره د عین سره دی اله حرف جر مبنی دی او الماضی په شان د القاضی اسم منقوص دی د دې حالت رفعی تقدیر د ضمه سره دی حالت نسبی فتحی لفظی سره او حالت جریه تقدیر د کسره سره دلته کې مجرور دی او جر دی په کسره تقدیری سره وکونه امرا او نهیا او کېدل د دې امر یا نهی دا هم علامت یعنی یو کلمه هغه امر وګرځي یا یو کلمه نهی وګرځي دا علامت د فعل او دا ولی علامت د فعل ځکه امر کې د کولو طلبي او په نهی کې د نکولو طلب دی
او طلب دا په فعل کې وي دا کول طلب دا د فعل طلب دی د نه کول طلب دام د فعل نه کول طلب دی نو دا دواړه امر او نهي دا علامات د فعل ګرځیدل په دی وجه باندې کون امر دا دواړه چې دي نو دی کې ار یو مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی ضمه سره دی حالت نصبی فتحه سره دی او حالت جری کسره سره دی او دا کون دا خبر کې دو په وجه باندې مرفوع دی او رفع دی ضمه د نون سره ده او امرنا دا د فعل ناقص چې کوم مصدر دی کون نو د هغه د خبر کې دو په وجه باندې دا منصوب دی او نصب د دی فتحې د را سره دی او حرف عطف دی هو ضمیر دی دا دواړه مبنی دی ناهینا دا مفرد منصرف قائم مقام د صحیح دی حالت رفعی ضمه سره دی حالت نصبی فتحې سره او حالت جری کسره سره دی او د فعل ناقص چې کوم مصدر دی کون نو دا د هغه خبر دی په دی وجه باندې دا منصوب دی او نصب د دی فتحې د یا سره دی واتصال الضمائر البارزة المرفوعة نحو ضربتا تیتو او پیوس کېدل د ضمائر بارزه مرفوعه دا هم علامت د فعل دی لکه په ضربتا کې تا په ضربتی کې تی او په ضربتو کې تو دا ضمائر چې پیوس شوي دي بارز دی په نظر ښکاری او مرفوع دی د فاعل دی نو په دی وجه نو دا پیوس کېدل د دې ضمائر بارزه مرفوعه علامت د فعل دی مصنف رحمت الله علیه دلته کې د ضربتا تیتو دا مثال ورک دې سره ضربنم یو ځای کولی شي پای کې نون مفتوح دا ضمیر بارز مرفوع دی اوس دا علامات د فعل دي دا ضمائر بارزه مرفوعه په دې وجه باندې چې دا ضمیرونه دي د فاعل او فاعل دا ناراضي مگر د فعل سره نو د فاعل چې کوم ضمائر دي نو دام ناراضي مگر د فعل سره نو دا علامات د فعل وګرځیدل د دې عبارت نحوی اجرا سره چې اتصال او دا البارزه او المرفوعه دې کې هر یو دا مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی ضمه سره دی حالت نصبی فتحه سره او حالت جری کسره سره دی اتصال دا خبر کې دو په وجه مرفوع دی او رفع دی ضمه د لام سره ده او البارزتی المرفوعاتی دا الضمائر مجرور د صفت کې دو په وجه باندې مجرور دي یعنی البارزتی المرفوعاتی دا صفت دی د الضمائر هغه مجرور دي نو دا هم مجرور دي او جر د دې کسره د تاثیر دي د دواړو او الضمائر دا غیر منصرف دي حالت رفعی ضمه سره حالت نصبی جری دواړه فتحې سره لیکن دلته کې پدی باندې الف لام راغلي دي پدی وجه باندې دا په حالت جری کې کسره قبلی او د مضاف الیه کې دو په وجه باندې د دې را باندې کسره راغلي ده نحو دا مفرد منصرف قائم مقام د صحیح دی حالت رفعی ضمه سره دی حالت نصبی فتحه سره دی او حالت جری کسره سره دی او د مثاله مبتدا محذوف د پاره دا نحو خبر جوړیږي په دی وجه دا مرفوع دی او رفع د ضمه د و سره ده او ضربتا یا ضربتی یا ضربتو دا فعل ماضی دی مبنی دی وتا التانیث الساکنه نحو ضربت او د تای تانیث ساکنه پیوس کېدل دا علامت د فعل دی لکه په ضربت کې د ضرب فعل سره تای تانیث ساکنه دا پیوس شوی او تای تانیث دا ولی علامت د فعل دی نو دا ځکه علامت د فعل دی چې تای تانیث دا دلالت کوي د فاعل په مؤنث کېدو چې یعنی د دې فعل لپاره کوم فاعل دی نو هغه مؤنث دی د هغه په تانیث باندې دا تای تانیث دلالت کوي او فاعل دا د فعل لپاره نو تای تانیث چې دا دلالت کوي په تانیث د فاعل باندې دا هم علامت د فعل وګرځید مختصر دا تای تانیث ساکنه دا دلالت کوي په دې چې فاعل مؤنث دی او فاعل ناراضي مگر د فعل لپاره نو چې دا
فاعل په مؤنث کېدو کوم سیز دلالت کوي هغه علامه ده فعل وګرځیدا نحوی اجرا د عبارت داسته چې تا او التانیث او الساکنه دې کې هر یو چې دینو دا مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی ضمیه سره دی حالت نسبی فتحه سره دی او حالت جری کسره سره دی تا او التانیث دا دواړه چې دینو دا مضاف الیه دی په دی وجه باندې دا مجرور دی او جر دی تا دا په کسره د حمزه سره دی او التانیث په دې کې سا باندې چې کومه کسره ده دا علامت د جر دی او الساکنتی دا د تا التانیث صفت دی تا التانیث الساکنتی نو تا التانیث موصوف چې دی نو مجرور دی په دی وجه باندې صفت الساکنتی دا هم مجرور شو او د دې جر چې دی نو کسره د تا سره دی او ضربت دا فعل ماضی دی مبنی دی و حرف عطف دی مبنی دی و نون التاکید او پیوس کېدل د دو نونونو د تاکید د تاکید د پاره یو نون ثقيله راځي یعنی نون مشدد په آخر کې پیوس کی او بل نون خفیفه دی یعنی چې په کوم باندې جزم راغلی وي سکون پر راغلی هغه نون خفیفه او دا دواړه علامت د فعل ګرځیدل یعنی دا چې پیوس شوی کمی کلمې پوری نو هغه کلمه به فعل وي دا علامت د فعل ولې ګرځیدل دا ځکه چې نون تاکید کو ثقيله وي او کو خفیفه وي دې سره راځي تاکید په طلب کې او د طلب والا معنا چې دا په فعل کې مندل کیږي نو چې په طلب کې تاکید راشي په کوم سیس سره نو هغه به علامه د فعل وګرځي نو په دی وجه باندې نون تاکید ثقيله او خفیفه دواړه دا علامات د فعل دا اوس پورې چې څومره عبارت شو نو دا غي ترکیب داسې دی چې وو حرف عطف دی یا استینافیه دی علامته مبتدا دی ان مصدریه ناسبه دی یصح فعل دی الاخبار مصدر معرف باللام دی به جار مجرور معطوف علیه دی لا دا حرف عطف دی عنه جار مجرور دا معطوف دی معطوف علیه سره دا معطوف نه دا متعلق دا الاخبار مصدر الاخبار سره د خپل متعلق نه دا فاعل د یصح او فعل سره د خپل فاعل نه جمله فعلیه خبریه په تعویل د ان مصدریه سره دا مفرد معطوف علیه ګرځیږي و حرف عطف دی دخول مضاف دی قد معطوف علیه دی و حرف عطف دی السین معطوف اول دی د قد د پاره او و حرف عطف دی سوف معطوف ثانی دی د قد د پاره و عاطفه او الجزم دا معطوف ثالث دی د قد د پاره او معطوف علیه سره دا معطوفات ثلاثه دا مضاف الیه مضاف سره دا مضاف الیه نه معطوف اول شو د ان یصح و حرف عطف دی التصریف دا مصدر معرف باللام دی الى الماضی والمضارع جار مجرور دا متعلق دا التصریف مصدر دی مصدر سره د خپل متعلق نه دا معطوف ثانی د ان یصح و حرف عطف دی کونو دا مصدر دی د فعل ناقص مضاف دی او هو ضمیر دا محلا مجرور مضاف الیه معنا مرفوع دی اسم دی د کون مصدر د پاره او امرن دا معطوف علیه دی او حرف عطف دی نهیا معطوف دی معطوف علیه سره د معطوف نه خبر شو د کون مصدر کون مصدر د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه معطوف ثالث شو د ان یصح او حرف عطف اتصال مضاف الضمائر موصوف البارزه دا صفت اوله المرفوعه صفت ثانیه موصوف سره د دواړو صفاتنا معطوف علیه تا مضاف التانیثی مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه موصوف الساکنه صفت موصوف سره صفتنا معطوف اول و حرف عطف نون ای دا مضاف التاکید مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه معطوف ثانی معطوف علیه سره د دواړو معطوفاتنا دا مضاف الیه شو د اتصال مصدر
مضاف سره د مضاف الیه نه معطوف رابع شو د ان یصح معطوف علیه سره د معطوفات اربعنا دا خبر شو د مبتدا مبتدا سره د خبرنا دا جمله اسمیه خبریه شو نحوی جرا د دې عبارت دا چې کوم اخر کې ذکر شو نون تاکید هغه داسې ده چې نونای دا په اصل کې نوناینی تسنیه نون تسنیه دا د اضافت په وجه باندې حذف شو او دا نوناینی دا تسنیه دی حالت رفعی دی په الف سره حالت نسبی او جری دواړه دی په یا ما قبل مفتوح سره او دې ځای کې د مضاف الیه کې دو په وجه دا مجرور دی او جر دی په یا ما قبل مفتوح سره دی التاکید دا مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی ضمه سره حالت نسبی فتحه سره او حالت جری کسره سره دی او دلته د مضاف الیه کې دو په وجه باندې دا مجرور دی او جر دی په کسره د دال سره دی فإن كل هذه خواص الفعل دا ټول چې دي دا علامات دا خواص د فعل دا ټول علامات چې ذکر شو نو دا خواص د فعل او دا عبارت اومغه شان دي څنګه چې مخکې ذکر شو فإن كل هذه خواص الاسم یعنی پدې کې د یو مقدر سوال جواب دی او هغه سوال څه دی هغه دا دی چې دا علامات د فعل دی او علامت د یو سیز دا هغه چې د اغین دا جدا کیږي نه حالانکه موږ ګورو چې نون تاکید دا په ماضی کې ناراضي او تای تانیث ساکنه دا په مضارع کې ناراضي نو دا چې کله د فعل نه دا جدا شول نو دا علامات د فعل څنګه وګرځیدل نو مصنف رحمت الله علیه د دې په جواب کې او فرمایل چې دلته کې د علاماتو مراد خواص دي او خواص جمع د خاصتون دا لکه څنګه چې دواب دا جمع د دابتون دا او خاصه د یو سیز دا ستوي چې دا په دغه سیز کې مندلی شي او دغه سیز نه علاوه په غیر کې نشي موندي او خاصه په دوه قسمه ده یو خاصه شامله ده چې تمام افراد ته شاملې یو خاصه غیر شامله ده چې تمام افرادو کې نشي موندي بلکې په بعضو کې موندلی شي او دلته دا علامات چې څومره ذکر شونه دا خواص دي غیر شامله یعنی دا د فعل نه علاوه په اسم او حرف کې نشي موندي او په فعل کې و په دې کې کله یو خاصه موندلی شي او کله په دې کې بل خاصه موندلی شي ترکیب د دې عبارت چې ادا سری فا فصیحیه ده شرط دلته کې محذوف دی اذا علمت ان هذه علامات الفعل یعنی هر کله چې تا ته پته ولګی دا چې دا علامات د فعل دي نو پوي شه چې دا علامات په اصل کې خواص د فعل دي ان دا حرف د حروف مشبہ بالفعل نه کله مضاف ته هذه مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه اسم د ان خواص مضاف الفعل مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه خبر د ان مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه د جزا شوا د شرط محذوف ته پاره نحوی جرا د داسه د فا حرف عطف دا حرف د ان حرف د هذه اسم اشاره دا مبنی دي کلا او الفعل دې کې هر یو دا اسم مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی ضمه سره دی حالت نسبی فتحه سره دی او حالت جری کسره سره دی کلا دا ان اسم دی په دې وجه باندې دا منصوب دی او نسب د دې فتحه د لام سره دی الفعل دا مضاف الیه دی په دې وجه مجرور دی او جر د دې کسره د لام سره دی خواص دا غیر منصرف دی حالت رفعی ضمه سره دی حالت نسبی جری دواړه فتحه سره دی او دلته کې دا ان خبر دی په دی وجه مرفوع دی او علامت د رفع په دی کې ضمه د صاد ده ومعنى الاخبار به ان يكون محكوما به معنا د اخبار به صدا هغه دا چې دا فعل با محکوم به وي یعنی د مخبر به کې دونه سم مراد دی دا مراد دی چې دا فعل به محکوم به وي نو دا امر تم شامل شو نهی تم شامل شو ځکه امر او نهی دا دواړه انشاء دي یعنی امر دا خبر نه دی دا انشاء ده نهی دا خبر نه دی انشاء ده
لیکن کومنګه اخبار به په معنا د محکوم به سره واخلو نو امر ته محکوم به ویل کیږي، نهی ته محکوم به ویل کیږي. مخبر به په معنا د خبر سره وته نشي ویلي او مخبر به په معنا د محکوم به سره وته ویل شي. نو په دې وجه باندې ته بدلته کې د اخبار به نه او د مخبر به نه معنا د خبر نه اخلي، ته به د مخبر به نه معنا د محکوم به علی، ته به د مخبر به نه معنا د مسند اخلي. نو کله چې ته مخبر به مترادف د محکوم به او د مسند ګرځي نو دا به شامل شي امر ته هم او نهی ته هم. او بیا ودا سوال نه واردېږي چې امر او نهی خبر نه دي انشاء الله، ځکه مونږ د مخبر به نه خبر نه اخلو، مونږ د مخبر به نه مراد محکوم به او مسند اخلو. او مسند او محکم به د دې اطلاق کیږي په امر او نهی دواړو باندې. ترکیب هغه داسې دي چې و حرف عطف دی یا استینافیه دی، معنا مضاف، الاخبار مصدر معرف باللام، به جار مجرور متعلق د الاخبار. الاخبار د خپل متعلق سره د مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه مبتدا. ان مصدریه ناسبه یکون فعل د افعال ناقصه، هو پدې کې ضمیر مستتر هغه د دې لپاره اسم دی، محکومن صيغه د صفت اسم مفعول، او به دا جار مجرور د دې لپاره نائب فاعل، اسم مفعول د خپل نائب فاعل سره دا فعل ناقص لپاره خبر ګرځید. یکونا فعل ناقص د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه په تعویل دا مصدر سره، دا خبر د مبتدا لپاره، مبتدا سره د خبر نه دا جمله اسمیه خبریه شو. نحوی اجرا د دې داسې ده چې معنا اسم مقصور دی، حالت رفعی تقدیر د ضمه سره دی، حالت نسبی تقدیر د فتحې سره دی، او حالت جری تقدیر د کسرې سره دی. دلته کې د مبتدا کېدو په وجه مرفوع دی، رفع ضمه تقدیری سره. الاخبار او محکوم یعنی محکومن دی کې هر یو چې دینو دا مفرد منصرف صحیح دی، حالت رفعی دا په ضمه سره دی، حالت نسبی فتحې سره، حالت جری کسرې سره دی. الاخبار دا د مضاف الیه کې دو په وجه مجرور دی، جر کسرې د را سره دی. او محکومن دا د فعل ناقص خبر دی، په دې وجه منصوب دی، نصب فتحې د میم سره دی. او با حرف جر دی، هو ضمیر دی، او ان ناسبه دی، دا مبنی دی. یکونا دا فعل مضارع مفرد صحیح غیر مخاطبه ده، حالت رفعی ضمه سره، حالت نسبی فتحې سره، او حالت جزمی سکون د لام سره. او دلته کې د ان ناسبه په وجه دا فعل مضارع منصوب ده او نصب فتحې د نون سره دی. ويسمى فعلا باسم اصله وهو المصدر، لأن المصدر هو فعل الفاعل حقيقة. او دیتا نوم ورکول شي فعل باسم اصله د خپل اصل په اسم سره، وهو المصدر، او د فعل لپاره اصل چې دینو هغه مصدر دی. لأن المصدر هو فعل الفاعل حقيقة، ځکه چې مصدر د فعل د فاعل دی په حقیقت کې. یعنی د فعل لپاره وجه د تسمیه سره فعل ته فعل ولي وي. نو فعل ته فعل ځکه وي چې د فعل ته نوم ورکول شي او ورکړی شوی دی د مصدر، ځکه مصدر دا اصل دی او فعل چې دینو دا فرع ده. او کله کله دا سکیږي چې فرع ته د اصل نوم ورکول شي، او دیتا په اصطلاح کې وی تسمیه الفرع باسم الاصل، یعنی ته د اصل نوم را واخلي او هغه فرع ته ورکی، نو دې ته وی تسمیه الفرع باسم الاصل. لکه ضربه د سن جوړ شوی دی، د ضربون نه جوړ شوی. نو مونږه دا ضربه چې دی دا فعل دی، او دې ته مونږه دا فعل نوم ورکو، د ضرب نوم ولا ورکو، په دې وجه باندې چې دا ضرب د دې لپاره اصل ګرځیدلی. فعلا دا د فعلن نه جوړ شوی دی، همدغه شان یفعلو د فعلن نه جوړ شوی دی. نو د فعل یفعلو لپاره مونږ نوم وګرځو فعل. په دې عبارت سره د مصنف رحمت الله علیه مقصد دا دی
چې په ضربه کې اصل کار چې دی نو ضرب دی او ضرب مصدر دی. ففعل کې اصل څه شی دی؟ فعلن دی. په نصره کې اصل څه دی؟ نصرن دی. په کتبه کې اصل فعل هغه کتابت دی. په دې وجه باندې مونږه دا مصدر راواغشتو دا نوم ګرځو د دې فعل لپاره. یعنی فعلن مصدر دی او دا نوم د فعل يفعلو افعل او لا تفعل د دې دی. د دې عبارت ترکیب داسې دی یسمى فعل مجهول دی هو ضمیر پدې کې هغه د دې لپاره نائب فاعل دی فعلا مفعول به دی او باسم اصله دا جار مجرور متعلق د یسمى دی. و اعتراضیه دی کم چې د جملې معترضین مخ کې راځي هو مبتدا دی المصدر خبر دی مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه دا جمله معترضه ده. لام حرف جر دی. ان دا حرف دی د حروف مشبہ بالفعل نه. المصدر اسم هو مبتدا فعل الفاعل مضاف مضاف الیه مبهم ممیز حقیقتا د دې تمیز ممیز سره د تمیز نه خبر د مبتدا مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه په تعویل د مفرد سره د ان لپاره خبر ان د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه په تعویل د مفرد مجرور جار سره د مجرور نه ظرف مستقر دا متعلق شو د ثابتن اسم فاعل پدې کې هو ضمیر هغه د دې لپاره فاعل دا اسم فاعل سره د خپل فاعل او متعلق نه دا خبر شو د مبتدا محذوف چې هاذا دی. مبتدا سره د خبر نه دا جمله اسمیه خبریو ګرځیدا. نحوی اجرا دی داس دا یسمى دا فعل مضارع معتل الفی دا. یسمى فعل مضارع معتل الفی دا. حالت رفعی تقدیر د ضمه سره دی حالت نسبی تقدیر د فتحه سره دی او حالت جزمیه په حذف د لام کلمه سره دی. اوس دلته د عوامل ناسبه جازمه د انعدام په وجه باندې دا مرفوع او رفع ضمه تقدیری سره فعلن او اسم اصل المصدر فعل او الفاعل او حقیقتا دې کې هر یو د مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی ضمه سره حالت نسبی فتحه سره او حالت جری کسره سره دی. فعلن دا مفعول به کې دو په وجه منصوب دی او نسب فتحه د لام سره دی او اسم دا د با حرف جر په وجه مجرور دی او جر کسره د میم سره دی. اصل د مضاف الیه کې دو په وجه مجرور دی او جر کسره د لام سره دی او المصدر دا د هو مبتدا خبر دی په دی وجه مرفوع دی رفع ضمه در سره ده او دویم المصدر چې دی نو دا د ان د پاره اسم ګرځي په دی وجه منصوب دی او نسب د دی فتحه در سره دی او فعل دا د خبر کې دو په وجه مرفوع دی او رفع د دی ضمه د لام سره ده. الفاعل دا د مضاف الیه کې دو په وجه مجرور دی او جر د دی کسره د لام سره دی. حقیقتا دا د تمیز کې دو په وجه باندې منصوب دی او نسب د دی فتحه د تا سره دی. وہ حرف عطف دی با حرف جر دی هو ضمیر دی هو ضمیر دی او لام حرف جر ان حرف دی دا ټول مبنی دی.